اسی خو دنیا ورځ په ورځ ترقی کوي او د ژوند هر شعبه کې بدلون راځي ولی د ملکن لیویز لا اوس هم د دنیا نه ډیره ورستو ده او نن هم د سلويختو کالو په خوانه گاډي استعمالوي د ملکن لیویز زیر استعمال دا ټرک لیویز فورس هغه وخت ترلاسه کړي وو کله چې سلويخ کاله اگاو د ملکن کوټ سیمه کې د لیویز گاډي اوس وځولې شو ک قیدیان عدالت ته رسول وی او کسه قسمه انګامي صورتحال لیویز فورس د دې ټرک څخه استفاده کوي د دې سلويخ کلن ټرک امزوري په خوا کباړخانو اعظم کړی دي ولی د ملکن لیویز دا گاډي په بوډاتوب کې هم د ځواني ډیوټي تر سره کوي او د لیویز فورس د ځوانانو سره په هر ډګر کې اوګه ولاړ وي د دې ټرک د سیادت په اړه د ملکن ډیپټي کمشنر وایي چې د دې ټرک خصوصي خیال ساتل کیږي د دې موږ پراپر مینټیننس کوو د گاډي چې مینټیننس کوي امنشنلی به ډېر وخت پورې صحیح وي کنه ریسنټلی ما پکې کار کړی مینټیننس کړی دی کنه موږ پراپر مینټیننس کوو د گاډو ولا تیسل کله موږ برتی شو دا په هغه وخت کې و او بالکل زمونږ د کم ډرایوران صاحبان چې دي نو هغه ډېر زیات خیال ساتي نو په دې وجه باندې زمونږ دا ګاډی چې کوم د ټیک ټاک دی کله چې ایمرجنسي وي او ډېر نه پرې لګي نو موږ د په هغه ټیم کې استعمالو نور بقایا موږ دلته کې د بټخیل لوکل ملزمان په دې کې پیش کوو ملکن ضلع هم په 13 وختونو کې د تودو بادونو سره مخوا او د لیویز ځوانانو د ترهګرۍ په ضد قرباني ورکړي دي ولی لیویز فورس د دومره کم وسایلو او دا رقم گاډو باوجود د خپل سیغم اوچتوي د ملکن لیویز دا ټرک د پنشن مودې پوره کولو باوجود خپل ډیوټي تر سره کوي حکومت لا فکر دی چې لیویز فورس ته نوی گاډي ورکړي او دا ټرک د آرام کولو په غرض پر ریټایرمنټ ولېږل شي عمران دریاب خبر نیوز مالکن